بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس فی الخلع. جوم شپغم فصل د خلع متعلق مونږ ویلو کنه دویمه مقاله د اول باب شروع ده نکاح بیان دی پکې. چې ورله تر خلع تعریف کوي مونږ قدرت کې ویلو خلع ویل کېږي الفصل بین النکاح، نکاح نه وتل، جدا کېدل دو کسان. حکم خلع سره طلاق باین واقع کیږي، طلاق بالمال سره طلاق باین واقع کیږي. خبره ته یاد ده حاجت خلع د کله بیخي کی کله چې خزه او خاون منس کې جګړه راشي، خزه د علم راشي چې زنور قادر نه یم د زوجیت د حقوق، یا خاون ته علم راشي چې زنور عاجز یم د خزه حق نشم ادا کوله، او دواړه په خلع راضي شي یو مال پکې مقرر کینو بس دا خلع شوله. نو که چلے نقصان په سړی کی مکروه ده کستی والی، او که نقصان په خزه کی نو موږ ویلیو چې څومره مہر ورکړی هغه اخیستل ولا بغیر د کراهت سیدی او زید اخیستل مکروه دی، چا ویلی مطلقا جایز دی، قضاء بهر حال جایز دی. نقصان هر چا کی خاون د خلع عوض اخیستل شي. وګورئ الخلع دا خبره غزر زر زکه کو چې تقریبا موږ ته ان شاء الله یادی. الخلع هو الفصل بين النكاح والواقع بالخلع والطلاق على مال. دي دوړو باندې طلاق باين اذا تخاصم الزوجان تعریف کوي. وعلمت المرأة انها غير قادرة بحقوق الزوجية او علم الزوج عجز نفسه عن واجبات الزوجية وتراضيا بالخلع على مال جاز ذلك، لكن كره له أخذ شيء منها إن كان العجز عن القيام بحقوق الزوجية من قبله نبيك به، وإن كان من قبلها لا مطلب بك كراهية نشتري رسي. هجدا مسله راته کې د خلع چې دا کنه دا د سړي د طرفه یمین دی، یعنی یو بیر یمین کې دا کار دی مې سبداق دی لازم دی، یو بیر خلی نه وته بس وشو. نو خلع چې سړي خځې دی ویل تاسو خلع کومه او خزی لاتنی دی ویلی مجلس کې سړی واپسی کوي نشي کولای، رجوع نشي کولای، او د خزی په حق کې خلع دا عوض عقد معاوضات نه ده. عقد معاوضاتو کې دا کار دی کبای مشتری ته وی د شدر من در خرڅومه هغه قبول نه کړي واپس رجوع کولای شي، یعنی عقد غیر لازمي دغه شان خلع کې خزه واپس رجوع کولای شي، خاون لا قبول نه کړي پیږي کنه پیږي. وګورئ دا والخلع يمين من جانب المخالع ومعاوضة من جانب المختلعات وكل ما يصلح مهرا. دم قدرت کې ویلو هر هغه شی چې د مہر صلاحیت لري خلع کې به وزن جوړېدل شي، بلکې کله کله یو شی د مہر صلاحیت نه لري لسو دراهمونه کم به هم خلع کې وزن جوړېدل شي. وكل ما يصلح مهرا يصلح بكونه بدل خلع، وبعض ما بعض يغشي لا يصلح مهرا بهم يصلح أن يكون بدل خلع كالأقل من العشرة. ومدغشان بالمثال وما في بطن إبلها وغنمها دا دلتا مبيعي حیثیت نه لري سيكيږي نه معدوم دی لا او خلع کې وز جوړېدل شي. جی 235 ماده کرته یو قانون باندې تاسو ماته لګ متوجي شي. هغه دا دی چې یو کس په خلع کې د خزي او د سړي د طرف په وکیل جوړیږي نو دا صحیح نه ده. مخالع بم شي او مخالع بم شي دا خو نه جوړیږي. عوض ورکون کې بم شي، عوض اخستون کې بم شي. او کس امام محمد رحم الله وایي چون کې د خلع نسبت چې مولوی صاحب دا موکلینو ته کېږي، وکیل پکې تش تعبیر کوون کې نو یو کس دوړو طرف وکیل جوړېدل شي. لکه نکاح کې که تاسو سوچو کنه چونکه صرف معبر وي یو کس دوړو وکیل جوړېدل شو دلته هم سیدی حبیا کې حقوق دا قد دا وکیل تراجی کیږي، دلته یو کس به یو مشتری نشي جوړېدل. دا زر ختمو دغه لګو ایو کنه انشورنس والا دوه درې ورځې چې په حقیقت باندې سړی پوه شي اسانه خبرې دي. بالکل موږ الحمدلله د اصول زده شوي دي نو هغه موږ له تکلیف نه راکوي. بالکل وګورئ والواحد يوصل لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين بأن وكلت رجلا
خزم وکیل جوړ کړي او سړی په خلا فوکله الزوج هم دغه سړی زوج هم وکیل جوړ کړي ايضا سواء كان البدل مسمى او لا واذا سيندا وان محمد يصح 434 المحجوره بالصفه الاكبر وګورئ مولوی صاحب څوک چې محجوره وي حجر پی تاسو ته پته را منګه په کتاب الحجر کې ویلو ماشوم یا ماشومه داسې وخت وکي چې هغه کې ته ضروري نه به غیر قابل قبولي او که عقد داسې چې هغه په کولو سره وشو پیسې پر راغلي دي نه که بغیر د پیسو نه کېدل او دې په کې پیسې مقرر کړي معلومیږي چې دا زیته ورسره شوی دی نو بس تاسې به کارو شو پیسې باندې لازمیږي آپ خپل پوه نه شولې خزه د حجر دی په خاون سره خوله وکړله پیسې به کې مقرر کړلې نو د بوزعه په وخت د خروج کې غیر متقوم دی تاسو سره مسله معلومه ده او خلای کې وخت د خروج هم پکې خزي چې دی محجوري دی پیسې مقرر کړلې نو دا پیسې مقررول د دې د طرفه د له اعتبار نه وي دی کې په دې معنی حجر دی نو به بر خلې سي سي بغیر د پیسو به خلا وشي او که طلاق بالمال وی کنه بغیر د پیسو به طلاق وشي ادمره خبره ده مونږ ویلی خلا کې که پیسو عوض سوجه نه خراب شي قدرت کې ویلیو به هم طلاق باینی او طلاق بالمال کې عوض خراب شي نو به طلاق باین نه بلکې به طلاق پته لګي زر می ویل ټوله قسم وکړه چې رسیدي لسته کنه وګورئ الموجوره بالصفه لو قبلت الخلع وقع ولا يلزمها المال قبيله دې کنه قبيله يقبلوا قبيله لو قبلت الخلع وقع ولا يلزمها المال بنا لازميږي او به کم طلاق مال دي نه کنه من قدرت کې ویلي کمال خراب شي به ممکن وي ويكون باينا ان كان بلفظ الخلع او رجيب وي ان كان بلفظ الطلاق ولا يقول براءه بالاكبر وګورئ خلع کی براءت وی کنه وی دا من قدرت کې ویلي دي چا د یاد دي امام سے مسلک دار چې بلفظ خلع او براءت کې د هر څنه یو بل بری کیږي خزر خوند حقوق او خوند خزر حقوق نه بری حتی نفقین بری پیدت په دوران کې نه رسي امام یوسف رحم الله وی براءت کې بری کیږي خلع کې نه بری کیږي امام محمد رحم الله دواړو کې نه بری کیږي ها که شرط ولګاو چې دې شي نه کم تذکرہ وکړه چې دې کې به بری دي کې وزبری مسر باقي کې بری کیږي ټولو کې نوي التمن ویلی فتور امام سے په قول باندې دا هر څه کې بری کیږي دلته راغي موافق خبر نه دی لیکلی امام ابراهيم الله موافق لیکلی وګورئ ولا يقول براءه ان فقط العده في الخلع برات په کې راځي مبارات کې ناراضي مبارات کې مطلب بری میکړلې خزوت وي خاون ایتما بری کړی طلاق بالمال کې ناراضي الا بشرط في قولهم امام رحم الله څوک مرګري دي ضمیر باغی تراجو کو راجی کو طلاق بالمال کې به ټولو د غراي ده ولو لقنها الخلع بالعربيه تاسو اکبر وګورئ یو سړي خزته د خلع تلقین ورکړلو په دسه جبه کې چاغه بینه پیدلا وغي ول زه په راضی ما د سړي ځانم خلاص کو الټه په کې وزن مقرر کړي وزن په کې ذکر کړو مطلب یو خزه په اردو نه پیږي ورته وي ته دومره پیسې بدسي واده سي بوایو یو خزه په پښتو نه پیږي ورته وي خاون تمال یو لک روپۍ راکا پښتو کې وته وي اته سره وخلا وکم هغه ورته وي جی نام دې سره نه کیږي تک رضا پکار دا رضا لای چې سړی څوی باغی غوږی کنه ولو لقنها الخلع بالعربيه حتى قالت خزيول اختلعت منك بالمهر غريبي ولا ټیک د الفاظي ول جوان مې مراد سبق زکې خبر صدالو وکولا ونفقت العده لا يصح كالبيع بيع کوم دا کار دی چې څوک ایجاب معنی پوي نشي قبول له اعتبار نه وبه يفتى وكذا اذا قال لها وهي لا تعرف العربيه يوسري خزيتي ولا غير عربي نه بجندلتي وتويل قولي وهبت مهري منك غير عربي ويل وهبت مهري منك دغشان مديون تي ويل اذا لقن الدائن دائن وتا اذا لقن الدائن مديون چې تلقين دائن توکو سيول ايبرأه عن الدين شدين نه بری کدي سی وایا برأتك من الدين غد سيول غريب هو لا يعرف ولا يصح في الكل لان الرضا چې دا کنه رضا لا شرط في الكل بخلاف الطلاق
اچھا جی طلاق کې نه پیږي وای واقع کیږي هم غیر مفتا به رکھا طلاق کې ضروری دی چې پیږي پی فصل السابع فی الالاء والظهار انتهي اسانه خبرې دي خجی اوس را تعریف د زهار کوي الاوه ما لګبر وګوري تعریف دی الا تاسو ته یاد دی او سلی خزي ته قسم وخوري زبتا د ندر نږدې کېږم یا د غي نزدېکت یو مشقتی شی باندې معلق کی ما باندې به حج لازم وي کده نږدې شوم دومره روزه به لازم وي څومره ټیم یاد کی څلور مشتي د نظر ټیم یاد کی او کدی نه کمی به اله نه ده او به حکم دار ک څلور مې شګدان نه دن نو نږدې شو طلاق ملاق نه راځي خو د قسم کفاره به ور کوي او څلور مې شتو نظر ټیم وختل مې سه به ور پسې طلاق باینم واقع کیږي وګورئ اذا حلف تعریف کیها على ترك قربان زوجتي 4 اشهر واكثر او اكثر ده كان او اكثر كان موليا وفي اقل منها لا ثم ان جامع في مده الاله كفر كفاره اليمين وسقط الاله بختم شي وان لم يجامع فارقت بتطليقه باينه الى ان ختميږي ور به نکاح وکړه تجدید نکاح وکړه ادم شي به ونځي شبم قسم کفاره ده کو نځي شبل طلاق مرضی به نکاح وکړه به ونځي شبم کفاره ده کو نځي شبل دریم مرضی به مغلظه شو واپس وتراله به نږدې شو کنه به هم به قسم کفاره راځي خو به لپاره که څلور مشتونه وړي طلاق ملاق نه راځي وګوره په مشقتی سیس کوردان ایلاجی او کنه خو ویل دغه نزدېکت معلق کی یو داسې شی پورې چې خوان باندې مشقت کی خوان په مشقت کې اچي خو ویل قدرت کې شته کنه کچره تا د نزدې شوم نو باندې حج لازم څلور مشیازات یاد کی ته وردا په قدرت کې بقاعده د تعبیر ولیکلم بي ما شامی په حواله باندې تاسو دغه الفاظ هم لیکلیو وګورئ صح الاله من اوس دا خبره مو قدرت کې چې اله د مطلقې رجعي سره سیده اگر چې په عدت کې یادو مخه مطلقې رجعي او باین او مغلظه چې عدت کې غیر سره اله به صح الاله من المطلقه الرجعيه دون المبتوته مبتوته څه تعریفو مبتوته خزي ته ویل کېږي چې طلاق وته ملاو شوی عدت کې وي خاون ورته پکې رجوع نشي کولای دګي خله والا امراله طلاق بیني ورکړي طلاق بالمال ورکړي مغلظه ټوله وکړالي یا تاسو څنګه یریږي دا خبره هډر ضروری ده څنګه مفتي نه سبحان مسوک د پوس کوي الکه دغه چاته وي مبتوته به وتا سي برید بوته تا ورتاوي دا چې باندې چې خرڅي کی او د کراچۍ طالبان دي وګورئ کوم دې ته ورسېدل او نه خزله چې ورسره څملې او نه دا دي چې بس قلارې چې دې مخې دی کې او خلکو باندې خپې ځان لکې منډې چا به نه دي شروع کړي او نه دي لور بیماریږي دار څه پکې حضرت تصفیه کنه وګورئ او کنه اوریس پورز باندې باران د مانی اسی اوریدنی دی کتابونه کې ویلي ریوند کې چل کې اوریز علامه د باران ده چې اوریزي نه بس دا وي چې باران وي ارشد را لې ګورې تا وعلیکم السلام هغه دا مفتی اسرار دی سبق ویو کنه باندې دوم ضرورت ورځ باندې د چلو کور به جوړاو نو اوس مبتوته نه پیژنې که مبتوته پیژنې مبتوته دا وګورئ وروسته د قاعده در کوم صحیح معتبر سړی اوس موږ هم سبق کوو کوم ځای ته ورسېدلو خجي صح الاله من المطلقه الرجيه دون المبتوته سره نه کیږي خای کې نکاح ختمي دغه څنګه اجنبي سره نه کیږي ځکه د اله په تاریخ کوم دا ویلو خپل خزي سره اجنبي خو پردی ده او به دا مثلا من قدرت کې ویلي و چې کله فی الاله دا په فعل سره نه کیږي کنه مجبوری عذری نه به په قول سره مکافي ده یادم شي هغه مول خلیفہ جوړ کړو وین عجز المولى عن الفي بالفعل بان وتيها دغه
عجز بیان کوي یعنی عاجز د دین چې وتی کېله مرض اند مرض پوجا او بعد بود مسافتن یا لوري چیرته نشرات له وتی د پاره او یو صغرین یا ماشوم او رتق یا خزه کې نقصانی رت خو به جنې کنه شر بول بغیر وزي او نور پکې څم نه مې سب ډېر ګران کار دی دا بوله په خپ مزیدار تبرګي معنی وې څوب کی جوړی کی ففیه بیا یقول فئت الیها بس تا کافی ده خجی بیان د زهار کی اوس تر ثبت د زهار کیم شرط ده چې خزب په نکاح کی خزبې نو الزهار شرط فی المرأة کونها زوجته خزبې او رجل کی مظاهر هغه سړی جوړېدل شي دا مونږ ویلو شرایطو کې چې څوک اهل کفاری کفاره بچا باندې راتللی شي چې عاقل بي بالغ بي مسلمان بي دا اهل کفاره دي دغه شان آزاد شرطم پکې ده کنه آزاد پکې نه دي سي لہذا که یو سړی زهار کوي نو دا شرایط به وکیوي او کدا پکې نو به زهار نسې کیږي نو وي الزهار شرط فی المرأة کونها زوجته پردی خزه چې دغه سره زهار نه کیږي او فی الرجل کونه من اهل الكفاره فخرج السبيت وتلو د زهار نه سې کیږي مجنون کافر ولو ذميا اگر که ذمی کافری بهم نه سې کیږي اصل کې موږ نور انور قیاس کې ویلي کنه زهار التم دا قصه کړي چې زهار ال سې کیږي چې څوک د زهار هغه کم نتیجې کنه کم کفاره به راځي دغه اهلیت پکې الته د الفاظو ذکر کړی دي او کافر چې ده کنه کافر هغه د دوه مشتروجو د دې اهل نه دي اگر کدی یو شې ده تقدی غلام آزاد ولې شي حالته رس خبره کړی ده چې زهار اهل باغ څوک وی چې د غلام آزادې دلو کني کنه دغه خلیفہ باندې قادر چې هغه دوه مشتروجي نیول دي او دا پکې دا به نه دی قادر ها خجی رکن د زهار بلکې تعریف د زهار کوي العبارت المشتمله على تشبيه زوجتي یو به کې مشبہ ویلی مو کنه قدرت کې دو مشبہ به بوي چا سره به تشبيه ور کوي به امراتين هي محرمه على الزوج على التابعين یوې خزي سره چې به همیشه بدمانه حرامي اگر کده رضا په وجه مصاهرت په وجه مثلو انت علی کظهر یوم مشبہ به او امي ولا مشبہ به دې خیال بساته غوړې ښه زهار کې مشبہ به چې کله دوی او لفظ مثلوي على صریح الفاظ زهار دي کني مشبہ به او مثلو نو کافو به بکیا نیت د زهار کوي یعنی کنایي به خجی 442 دا وګوره کنه لو قال الرجل لامرأتي انت علی مثل امي دلته وګوره مشبہ به ودا مثل امي دلته به تاسو کو څه مراد دي نو هغه څلور نیتون درې نیتونه به کیږي نو واستفسر طلب د تفسیر ته وشو فقال نويت الكرامه یادم شي کنه او قال نويت طلاقها دام یاد شي دوا او قال نويت الظهار نو صدق تصدیق به کیږي څلور مې نه ذکر کړي وإن لم تكن له نية قدري كدي فليس بشيء بيتم نه دي قالت مفتابيه قول ذکر کړو لیکن عرف کے لحاظ سے طلاق بائن کا حکم لگایا جائے گا فقی ضوابط ہونا 443 خجی کفاره د زهار چې د ثبت د خزی ته نزاکت د مخ کې وي ويجب الكفاره في الزهار قبل القربان وهي تحرير رقبه يو فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ليس فيها رمضان به بکینی وي هم دغه شان ایام منهیان هو به بکینی وي کومو کې شروع جنول مندا فین وتیا فيها ليلا او نهارا نور قصه خو یاد راکنه او افطر استأنفا ويصوم فإن لم يستطع الصوم كدروجه طاقت نو اطعم 60 فقيرا كالفطره او قيمته يبقى قيمت ورکي وتصح الاباحه في الكفارات مسله دار کفارات کې اباحتم سید څوک ملما کا خوراک پیو ک دوټیمه بدی مانم کار کیږي فدیه کم کا سید البته دون الصدقات والعشر زکات او عشر کی اباحت کار نه ورکه باقاعده به کې تملیک کې یاد دي مسلې خجی چې د کفاره قیمت ورکه دا بیګا چاته پوسه مګونه رحمه خبره ده پاوکم دو سره غنم دي کنه نو کله هغه پیسې ورکه دغه غنم قیمت به وته ورکه خو قیمت به کم دی کې دا سړی معنی کفاره ده چا معنی کفاره لازمه شوی دا کم دی کې موجود دی
یا څوک صدقه فطر ورکوي دا کوم ځای کې موجود دی کنه کوم ځای کې ادا کوي هغه ته به قیمت لګي کوم ځای له به اعتبار وي ما بخل صحیح تعبیر مې ونه کو کوم سړي باندې کفاره لازمه شوې دا کوم ځای کې دی مثلا دا دوبۍ کې دی سوال هم دا شوی او غواړي چې د کفارې د پیسې پاکستان کې ورکړي سره دوبۍ کې غواړي چې صدقه فطر کمی پیسې دی قیمت د پاکستان کې ورکړي نو په کوم 2 سره غنمو قیمت به الته لګي کوم ځای کې چې دی کوم ځای کې ادا کوي دلته به لګي وګوره په دې باندې موږ ټول کتابونو اتفاق دی چې بهتره دا سره کوم ځای کې الته کوم غربا یې غولې ورکړي دا یو مسله ده او که الته غربانی یا رشتہ دارانی بل ځای کې غولې ورکړي نو به بهتره ده کنه نو که په بل ځای کې ورکړي کنه نو به مسله دا ده کوم ځای کې چې ته صدقه فطر یا د کفاری پیسې ورکړي دلته به کوم 2 سره غنمو کوم قیمت دی له به اعتبار پوه شولې کوم ځای کې ورکړي نو صحیح ده سړی دوبۍ کې خو په کوم 2 سره غنم پاکستان کې ورکړي نو دلته چې څومره قیمت دی غیر به اعتباري دا قیمته سبا دا لګوخه الفصل الثامن فی اللعان دا وزر ضرور وایو خجی لعان چې د مصدر سماعی دی لعان د لعن یلعنو مصدر د قیاسی نه دی په دې وزن باندې دغه مصدر نه وی قیاس خو الملعنه ملعنه پکار ده برحال لعان تعریف سره شهادات مؤکدات بالایمان او شرط سره قیام النکاح الصحیح بینهما نکاح بوی بل شرط سره اسلام الزوجین بل شرط حریتهما بل عقلهما بلوغهما دا ټول قسم کړي کنه هم دغه شان وکونهما غیر محدودین فی قذف دواړه کې به یوم هم حد قذف کې حد شوی نه کله کني به خو محسن نه دی لنډه دا محسن توپ پکې شر دی محسن د باره من تقریبا و شرایط ویلی مولوی صاحب یادم دي کنه کم یو د شهادت 4 شرایط دي عاقل بالغ آزاد مسلمان پنځم نکاح به کړي شپږم صحیح بوي وم دخول به کې شوی اتم نمبر خزم په دې صفاتو باندې خیر مو کنه وګورئ والدخول بها ليس بشرط اچھا جی هغه د رجم د پاره د احسان کم شرطونه وای کې به دخولو هدي قذف د پاره کې به دا شرط نه دی وای والدخول بها ليس بشرط واللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج یادم شي په مقام د حد زنا دی په حق زوجه کې 445 فلو قذفها بالزنا زنا کنزلی تو وکړه او نفي الولد نوز بشرو اول حاکم د چانه کوي د خاون نه کنه صدر قسمونه باور کې 15 نمبر کې به لعنتی بدال حاکم بالزوج فيشهد 4 شهادات اشهد بالله داسي بوي ان لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسه لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين فان امتنع من اللعان دا خبرم کړي وکړه لعان نسله مل شو قدرت کې وکنه حبسه او دې لپاره هدايه کې قاعده ذکر کړی دا تاسو بل ازمهم بیل دا حبس په باره کې چودري اجزاء باندې مشتمل و چې وسله د یو سړي په چا باندې حق واجب وي او قادر چې اداي کی او به نه ادا کوي نو تعزیران دا قید کولای شي د زميري مولوی صاحب دلته مثبت سړي خزمانه تهمت لګولې دي داغي حق واجبات به لعان وکا قسمونه وکا قادر دي چې وی کی به نه کوي وز به جیل تواچی خجی حبسه الحاکم حتى يلعن او يكذب نفسه یا د ځان تکذیب وکي باقاعده چې دروغ مې ویلي دي فین کذب نفسه نو بس به حد شهادت قذب باندې ثم تشهد المرأة بخزق وهي وركي 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين تصلور بريبوي فيما رماني به من الزنا ونفي الولد زنا يعني في الولد ماني رماني كم تهمت لګولې والخامسه کې بوي ان تقول غضب الله عليها ځان بیات کین کان من الصادقين فيما رماني به نو قدیم انکار کو دا بم قید کول شي حتی طلعنا او یی تصدیق وکي خو یاد ساتي ګوره ک تصدیق یو کی لهان قصه ختم شي ماشوم به د خاون نه کټ شي کچره د نفي ماشوم خبره وای لهان صورت کې چې خزه کله اقرار وکي چې زنا می کړي د حد به خزنه جاری کیږي وجه سره حدیث جنا کې به یو اقرار باندې حد نه جاری کیږي څو اقرار پکار دي څلور پکار دي ښا خلم دې کنه بلکې دلته که څلور وکي کلام نه جاری کیږي ولدا اقرار دی اقرار رستو کبه انکار وکیم ختميږي خبره دا اقرار کې مونږ ویلو کنه چې رجوع په حدود کې کوم چې حقوق الله دي خالص هي کې رجوع کار ور کوي به نو خپل
خجي والخاء كم لتورث حتى تلاعن أو تصدقه فإن صدقت لا شيء عليها څه مطلب لا شيء عليها يعني حد بنشته لأن الحد لا يقام عليها بالإقرار مرة یو بربنا فكيف يقام بتصديق مرة چې باقاعده اقرار وکي حد نه جاری کیږي نو کله خاون یو بل تصدیق وکي په طریقې اولا بن راضي بلکې که څلور بل خاون تصدیق وکي دلته دا مسله ذکر کړي مې بن راضي فإن صدقت لا شيء عليها كم نتورث والحال حال خدای چې ان الحد لا يقام عليها بتصديقها 4 مرات څلور بل کې تصدیق وکي ناراضي ها څلور بر اقرار وکي حد راضي خو کروجو کې به رجوع کارور کوي وقوله تعالى ويدرون العذاب اي عذاب د قران کې ان شاء الله به کوئی ويدرون العذاب عذاب نه مراد څه دي عذاب د حبس ته مطلب به قید کو نه کڅلور قسمونه وکړه کوي نه کړل به قید کو ولې نه کې فاذا تم اللعان لعان چې ختم شو کې مدار ماشوم کې شری نفي الولد معنی خبره ونه ماشوم مور سره ملحق شي نکاح به ختم شي فاذا تم اللعان الحق الحاكم الولد بامه ونفاه عن ابيه ويفرق بينهما دي کې به تفریقه د قاضي د طرف ضروري خاص موږ د حناف مفتي به رائے ده فإن لم يصلح الزوج القاذف شاهدا حدا وليس کخاون چې ده کنه دا شاهد نشه جوړېدل شهادت شرایط خو به کې معتبر دي به خزمانی تهمت د زنا ولګوي بلیان میان نه نو وی کچری صلاحیت نه لرلو خاون دا کم خاون القاذف قاذف خاون یده صفت دی د صلاحیت نه لرلو شاهدان د شاهد نو حدا وصبحت کی لیان بنوي او کچری وین صلوحه د صلاحیت لرلو صلوحه دواله سیدی هو زوجه ممن لا يحد قاذف واخذ سی و چې دغه قاذف بنه حد کېدل محسن نوا بیان كانت زانیه ومثلا فلا حد ولا لعانه والقذف بنفي الولد انما يصح هذا خبرم کړي د قدري کې وا چې بنفي الولد معنی قذفي دا به کلم معتبري چې کوم وخت خلک مبارکین ورکی تحفه راوړي هغه وخت کې نفي وږي رسو بګوره به نه معتبر والقذف بنفي الولد انما يصح عند التهنئه او شراء او عند شراء آلة الولادة واما بعد ذلك فلا يصح بس بكل مولانا مفتي محمد اسرار حقانی راغلی دی